نحمده ونصلي على رسوله الكريم. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی س پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی څه قیمت پورې زیبه علاپو کې داسې بندار وغوړي څه هغه اټوله زندگی په نعمتونو کې تیر کړی وي او د دنیا اټولو انسانانو کې باټونه زیات څه چوته په دنیا کې نعمتونه ملوي دو هغه سړی وي یعنی مول به اټونه زیات اهل او عیال به اټونه زیات نوکرون به اټونه زیات ملګری به اټونه زیات کوټي بنگلي به اټونه زیاتی دنیا ټول اسباب د عيش او عشرت به اټونه زیات دي ته ملوي دسې سړی به الله تعالی وغوړي او سړی سوچ وکړي څه دنیا کې کله سړي ته دا شیان ملو شي وي څه کله نه دو پیدا د قیمت ورځي پوري دا سړی به څومره د خوشحالۍ والا سړی وي او د داسې سړي انتخاب سړی وږي څنګه اټول نه زیات ملدور وي او اټول نه زیات خوشحال وي او اټول نه زیات په خوندونو کې وخت تیر کړی څه کله دي ته جهنم کې صرف یوه غوپا کویږي او بیا فرشتې دغونه تپوس وکړي څه ای بني ادمه تو چې ته دنیا کې آرام راحت خوشحالي کتلی ده او که نه ده کتلی چې ته تو دنیا کې څه نعمتونه دلته میلو دي مول دولت عیش او آرام څه ته میلو دي که نه نه سړی به ورته وایي څه قسم ده مو خو چې ته نه آرام کتلی نه مو عیش او عشرت کتلی نه مو مول او دولت شکل مو بالکل نه ده کتلی هغه اټول عمر څه په دنیا کې په نعمتونو کې تیر کړی په راحتونو په خوشحالۍ کې په مول او دولت کې په عیش او عشرت کې په آرام کې تیر کړی د جهنم ایوي غوپا کې سره به هغه اټول هغه نعمتونه هغه راحتونه بالکل پوي شي ځکه څه په دې غوپا کې د جهنم کې چې د کوم تکلیف ملو شي او کوم عذاب ته ملو شي ابو دوره د پریشانې ولوي چې د دنیا ټول نعمتونه به دینه پويږي اندانو منا هغه کس به بیرو بلل شي چې په دنیا کې ټول نه زیات تنگ دستوي په پریشانې کې په فقر او فقې کې وي گویا کې دنیا کې هغه زندگی د ستیره کړي چې کله آرام او د راحت شکل او صورت هم نه وي کتله داسې سړی به راوغواړي او د جنت یو چکار به ورباندې ولګوي بیا به فرشتو ته ویلی شي څه دینه تپوس وکړې څه آیا دې سړي چې ته تکلیف کتله ده فقر او فقای کتلي ده څه پریشاني تکلیف ورباندې تیر شوی ده نو سړی به ورته جواب کوي چې په خدای مې د قسم وي څه مو باندې خو دنیا کې ساره سختی هم نه ده تیره شوي او مو سره پریشاني کتلي نه ده نه چې د مو فقر او فقا کتلي نو څه سړي د ټولې دنیا دغه مصیبتونه پریشانې او دا دردونه دا د جنت هغه ایوه چکر ورکولو سره به د ارڅ دینه پویر شي دا ټولې هغه خبرې چې موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم خیلی دي او دغه خبرو خیلو مقصد دغه صدا دنیا نعمتونه د آخرت په مقابله کې دي هیڅ حقیقت نشته ده او د دنیا دغه خوشاله د جهنم په تکلیفونو په مقابله کې دي هیڅ هغه نشته دي حقیقت نشته ده او د دنیا ټول راحتونه د بسرینه پویر شي او د ټول عمر تکلیفونه مصیبتونه به د جنت هغه چکر لګول سره سرینه پویر شي دا دنیا دوره به حقیقت شایده نن مو تاسو په دې دنیا کې لګیایو شپه ورځ پلور ته خپا ورور ته خپا خځو ته خپا تر خندونو خلکو ولا مو ته خپا کړلو خو نن مو وګورو کنه چې د دې دنیا حقیقت صرف دا غواړي چې د دنیا ټول عمر تکلیفونه تیر کړي جنت یک یو چکار وای ټول تکلیفونه بونه پوي شي ها او چې د دنیا کې ټول عمر خوشاله تیر کړي جهنم ایوي غو پاکي سره ارزونه پوي شي نو دیواجه نه ګوره دنیا کې مو تاسو کوم لګیدلو کنه د شپه ورځ د ورور د پلور او د تربرونو د خندانونو چې کومې مولنجي جوړې کړي جګړې مو جوړې کړي نه دا دین هیڅ نه ملويږي نن سبا الله د مفیو کې مو دنیا نه متاثر یو بس 400 روپے کېږي 15 लाख روپے هغه تکبر عمر کې پیدا شي 440 ملي دوی غوتی سره د سیمل وي نه او زون د ډیر څه لګي خبره څه کوي اندا خبره کوي زدوره پیسې ګټه امو دوره ګوډي دي امو دوره لری دي امو دوره موټری دي امو خو دوره زمکی دي او زه دسیا دغه باندې سره فخر نه کول بکول مسلمان دي پر فخر الحمدلله زه مسلمان یم الحمدلله زه پنځه وخت الموز کوم الحمدلله زه تهجد کوم الحمدلله زه دوره دعا کوم الحمدلله زه دوره ذکر کوم الحمدلله زه دوره صدقه کوم
دغه د فخر ولا شون دي دنیا دغه شون دغه ولا کا فخر وي ګوډي در سره دي مرد درولو هیڅ سبو قیمت پر زیاده ته په کور نه رسی زمکه در سره دي خزي دي بچي دي کنه نوکرون دي څه دي دا د فخر ولا شون نه دي او نه په دغه شور باندې تخلص دل شي ا دې دنیا حاصلولو لپاره نن مو وګورو ایمونو جوان هغه کوم حد پرې وته تیریږي سود ته مو کو درویغ مو یو غیبت مو کو شغل خوري ته مو کو قسم ته په جوړه سره مو ته صدا پیسې ګټو کنه نور زنانای په څه طریقو سره ګټي نرینای څه طریقو سره ګټي دا چې نه پټ نه دي او دنیا حقیقت ټول هم دغه ده ست څوره خوشالي اول خطو ته ټول دنیا بچي ملیدل نشي نه د ټول دنیا خوشالي ته ملیدل شي کدا ټول دنیا توش ولا خوشالي د تور کې ملويږي بیا هم ته جنم کې واخو پاک دي کې د ټولي خوشالي بند پوي شي څوره سخت زوی وي دا نن مو مسلمانون ډېر به احتیاط زندگی تیرو چو خزي پریږي چو بچي پریږي چو کورونه پریږي چو خپل خاندان کله وطن پر یخدا صرف دې واجب نه کنه چې دې دنیا کې څوري زندگی څه عزت سره تیرا سکله ته دې دنیا عزت تستر غړای آیا آخرت ول زندگی همیشه زندگی نه ده ازو کې به آیا مو الله نه چوک خلاص کی آیا الله ته مو جواب وای کله هم نشویلا دی وجه نه عزتمندو دنیا دوره پر وګټه صدیقی تو سور زندگی ده اخرت دې پر دوره تیری وکا ازو کې تو سور زندگی ده نو دینه د معلومیږي جواب خبره چې دنیا کې خزي سور زندگی تیراو سور زمل مای ورکی او اخرت کې مو همیشه دې پر زندگی ده لکه دوبه کې کوم خلک څو وختونه تیری کنه هغه وی کمرې کې او په تکلیف زو کې بدګي هغه اساسي میاش دوی کړي کول یونیم بتیرون بیا خپل وطن ته ځه خپل وطن کې دی خستا کورا جوړ کړي ار څور کې لګولي بالکل زبردست پټي بغونه چینی کوي او بو کور فټینګ ګیس هر څور کې برابر کړي اند سیدا دنیا مثال دی دوبه د اخرت حکم د جنت هغه د خپل کور ده خپل کور لپاره مو زیات مهنت وکړو هغه لپاره مو جنت کې ګوره دا جنت د سی ابود کور نه د ته ابود کور ته نوځي جنت ابدی ایتو په منځ باندې دا جنت ابدی تو په خیرتونو په صدقو په نفلونو په دوغونو په دین باندې په عمل باندې تو څو اعمال جو دی رب د جنت خ ابودی تو څو اعمال بربود وي اندر د جنت بربود وي نن مو د دنیا ابده دنیا کورونو دی پرستر کړو د اخرت ابده او د اخرت کورونو دی پر مو هیڅ سترګې نشته دي به فکر سره ژوندۍ تیرو او خوښ کرنن سبونو جوانون هغه خو سره الله په طرف ته سره توجه نه کوي بس په دې کې دل او بلخ کې دل سره غونونو کې ډوب دغه موبایل دغه لیپټاپ دغه وی سی آر دا فلمونه دا غاني بجاني دا سخم ماحول دا نشي دا جواره دا جنگ دا جګړې دا خواهشات دغه رسریدل سره دغه میدونو ته کارم ده نو کته سو موجوده ټیم کې د جوړ نسل وګورئ چې د عادی ابانه فرمونه دی الله هم نه فرمونی ځکه فرض الموجود سره نه کوي خیالانه فرمونه اگر کوم سره قرآن تلاوت نه کوي دا الله نه فرمونه نشو الله نه فرمونه چوت لشي اندی تیر شي کنه الله د تیری زکوات سره بالکل مخانه ګوري نه قرآن مخ ګوري نه مسجد مخ ګوري نه عادی ابا خیر خګړ خول کوي نو ځدانن نو جوان دور پریدا تو سوچو کې روان نسل بد سینوي چې بالکل دیناین کورو کې الله عز بالله سره خدای نه منه هغه دیناین کورو کې الله عز بالله سره پیغمبرانه منه ا دیناین کورو کې سره نه اسلام نه قرآن منه مهنت نه کوو د حالات روان دي موږ په کوم سترګو باندې ګورو خپل کنه د کوم حالات مو ګورو یقین وکړه ډېر خطرناک حالات دي نن سبونه جوان ډېر خطر سره مخامخ دي ایوا خبر ور باندې اثر نه کوي دی هر خبره جواب خېټ نه کوي سره دا احساس سره نه کوي چې زه د کوم خبره کوم دا یو عالم دا د کوم خبره کوي متعلق دي سوچ کول پکور دي کني مو ایوا خبر نه بل خبر کې عالم ته مو جواب ورکړي او زه ته انسان هغه عالم خبر منځ کوم صحیح عالم نو صحیح عالم به ته څه پېژنې سوال تخپل غلط دي ته خدای نه فرمانی کوي فرض الموز نه کوي تو نه غلط سړی بلشتو دا ته دی ادي باندې فرمانی کوي ادي باندې فرمانی د دی الله پوک نه فرمانی د زکه چې مور پر رضی غنه الله رضی جو نه مور پر خفای غنه الله خفای نه ته خپل الله خفا کړي ته صحیح علم مو پېژنې ته په سود باندې اعلان نه کوي چې الله سره اعلان جنگ ده ته صحیح علم مو پېژنې ته په غیبت باندې اعلان نه کوي چې د مړو ورو غوخ خړل دي عالم په غیبت باندې اعلان نه کوي لکه د مړو ورو غوخ سره د زارو خړل دي ته په صحیح علم مو پېژنې لکه سوچو کا لغت احساس ځون کې پیدا ہوگا سره د علما شپاوري زړونه یې ته چوچولو مسجدو کې تاسو علما په سیغه کېږي کورونو کې تاسو علما په سیغه کېږي او اوس خدای سره مو مولون د خبرو ته نه پریدو دا خبرې کوي ټیک ټک ادا نه کوي به مولون سره د سکو خدای ازبونو ته دوت ماویر کې کسا مهرباني وکړه سوال ته کو څګورا الله پاک عزوب ته دوت ماویر کې
قسم ده چې الله په عذاب ورولو مخکینی قومونه اندسې پیغمبرونو تانګ کړلو پیغمبر به ته خبره کوله هغه پیغمبر ته دایلو چې ارڅ کوي کنه خپل ځون ته ذکر اسکار کول مونږ زوداس کو ارڅ کو خګوره سیاسي خبرې بنه کوي د اسلام د نظام خبرې بنه کوي د ملک او د بچي خبرې بنه کوي اندسې پیغمبرونو ته تکلیف ورکړل شو ا کومونو باندې زبون رولو اوس په دې موجوده دور کې کوم نوجوان نسل دغه دا خبره کوي چې عالم ارڅ کوي کنه اب د سیاسي نظام خبره نه کوي اب د عدل نظام خبره نه کوي اب نظام سیاسي نظام ته نروزي مساجد کې دا خبرې نه کوي نور ته وګوره موازنه وکړه د پیغمبر هغه زماني چې کوم خلکو مخالفت کوله هغه سره الله په څوک پیغمبر سره الله څوک کړلو او په دې وخت کې علما ته چې کوم نوجوان نسل وروتله ده او خپل ځون ته پوي او خيار یي بس خپل خبرې باندې ټینګ ویلور ده کته ته سل پیری وای کنه غي کنه سزا پوي کنه مو سره اکل شتو ده سید مو مليون منو سره محبت مې مو سره ته جونی خپلانکای مولو نه منه مغه پلانکای مولو دی اټول مليون مشر ده 15 لکو 15 لکو مليون مشر ده سکره ته عام مولو نه مني به د مولو پچی شي مني په کومي خبرې ته مني سوچ کول پکور دي کني خطر سره مخامخ بیا به ولات هغه زمانه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا نور انبیاء کرام کوم ته ویل چې ګوره ما کې عذاب در باندې رسیخ د خپل عقل باندې اکتفا کوله چې کله عذاب راولو به پیغمبر ته په منډو باندې راولو خو ورته عذاب روشي به وبس کیږي نه کسه یو دسته د انتهایی خطرناک دور سره مو مخامخ یو حالات خرابوالي طرف ته روان دي مهرباني وکړئ خپل توبه وبسه علما سره ودرېږي یلا مدد په دی وخت کې لکه هغه زمانه کې انبیاء کرام سره یود وسته الله جل شانه فرمایي چې د انبیاء کرام وارثین نبی علیہ السلام فرمایي چې انبیاء کرام وارثین علما دي والله په دی وخت کې به یلا مدد او علما سره وي حالات په بالکل بګړوي ظاهري نقشې به بدالي وي خلک په کثرت باندې نور خلکو سره وي خدای یلا مدد به علما سره وي لکه څنګه تاسو وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غزوه بدر کې 313 صحابه کرام مخالفین 1000 کسون دي هر قسم د ارث ور سره دي طاقت قوت مول اسباب ارث سره موجود دي جهاد اسباب سره موجود دي نبی سره صلی الله علیه وسلم هیڅ نه دي موجود ملګری او سره نشته دي ظاهرا نقشه گنج پنجه د مدد چو سره وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شو فتح چو ته میرو شو رسول الله او د غریب خلکو ته میرو شو په دی وخت کې علما سره ظاهرا هیڅ هم نشته دي نو سره سازو سامان شته د نو سره تکشته د نو سره قوت شته د نڅشته دي قسم په خدای چې د خدای مدد الله مدد هغه علماء کرام سره ده ازکه چې د علما دي دین دی پر غم جن دي اندا علما دي دین پر کولو دی پر لګي اندا علما دي نو جوړونو دي ژوندۍ خربولو نه بچ کولو دی پر لګي دي ظاهرا به تو نقشه گنج پنجلاږي خڅ کله عذاب راتللو واحد اندغه علما سره علاج تو د بل اچو سره دي ازبون خدمول علاج اڅ کله نشته ځکه علما په قرآن او حدیث باندې پیږي هغه د انبیاء کرام سابقینو او د صحابه کرام سابقینو سلف الصالحین زندګي واقعیت تاریخ ته معلوم دي څنګه خلکو نو فرمانی کړی د خلک څنګه راټول شوی دي عذاب راتلو دی وخت انبیاء کرام صحابه کرام اولیاء کرام تابعین تابعین او سلف الصالحین څکړي دي هغه علما کرام ته معلوم دي بیا په اخر ټیم کې ته ډیر د علما کرام طرف ته راشي خبره به بلوس نو وتلی به حالات انتهایی زیات خرابي الله تعالی د موته سو ته پوهه نصیب کی سمجھ نصیب کی الله تعالی د ایمود نو د خواهشاتونه ایمود سو اټول نفرت پیدا کی الله تعالی د ایمود سو پزله کې د هر عالم قدر پیدا کی ګوره کا ایو عالم ته تیای کنه په ایوی غلطه باندې ته عالم ته دور غټ نسبت کوي تخپل وګوره چې زونو تون نه د پوتي شراب تون نه دی پوتي درویغ تون نه دی پوتي ورور ته دوکا تون نه د پوتي معاشري کې کوم فساد نشته د څه نه کوي خپل خځې سره څور نه جایز طریقې ته استعمالای نو څور نه جایز طریقې ته کوي تو کې دور نه جایز درکې دي او ایو عالم کې اول شتو نه د کشتو د اکی خبر ده په دې باندې تعلیم تو نه خدا کنه عالم خدا کنه ایوا غلطی دور کې کنه تو کې 50 غلطی درکې دي کم از کم سوچ کول وکړي کنه ستې و عالم غلطي دوره غاټه غلطي کې هغه په مقابله ته تروزی او دسه مقابله ته تروزی چې دی عالم سره چوک لري هغه ټول علماء ته د غلطي نسبت کوي دین د معلومي کې ته خوش پرستی کنه اته زړه دنیا نه متاثر شویا سدی و عالم دی واجنه څه چوکم دی عالم پسیرون دی هغه ټول ته غلط نسبت کوي ټول ته زیاړي سپکی سپوري سپی سار روپسه لګای خرس سار روپسه لګای خنزیر سار روپسه لګای غلط ناری تور روپسه لګای صرف دی واجنه چې تو زړه کې خبثت او ته د ګناونو محفل کې نوستي او د ګناونو محفل دی واجنه د زړه تک تور شویا حق خبره ته باندې اثر نه کوي نه د قرآن یله نه د حدیث یله نه پیږي نه د مطالعه شته نه د تجربه شته نه صحابه کرامو او تاریخ نه خبري او بس دړدر لګای فیسبوک کې دی پوسټونه شیر کوا او پوسټونه لیکا علماء خلاف خبرې کوا لغونته دغه غوتو ته وای کبوشه غلط خبرې مالکه کني انده غوته به سبو قیمت ورځي تو سبدي ګوي کوي بیا
بیا به خلاصېږي نه. الله تعالی د تاسو موږ ټولو په دغه خبرې باندې عمل کول توفیق نصیب کړي. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.